السلام علیکم. نن د تاریخي واقعیات کې د یو داسې تاریخي واقعي ذکر کوم چې د طب په دنیا کې انقلاب راوستو او دا و د پنسلین ایجاد. تاسو اکثر ډاکټر له لاړ شئ نو چې بیمار یې ډاکټر درته انټي بایوټیک ولیکي. دا پنسلین چې دی د انټي بایوټیکو مور د اولنې ایجادو او دا څنګه شوی د سکاټلند یو سړی و د هغه نوم و الکساندر فلیمنګ. هغه په 1881 کې پیدا شوی و. په ابتدایي تعلیم یې په سکاټلند کې و، بیا انګلند ته راغی او بیا یې ډاکټري وکړه او په اولني جنګ عظیم کې هغه د فوج سره ایز ا ډاکټر ډیوټي کړې وه. هغوی ته پریشاني دا وه چې کوم فوجیان به ولګېده، زخمي به شو، نو د هغوی زخم به څښا کېدو او جراثیمو څه حل د دوی سره نه و. بیا چې جنگ ختم شو د خپل لیبارټرۍ کې په انفلوئنزا د جراثیمو په کنټرول تجربې کولې او ابدي لګیا وروختې یو ورځ د یو سلایډز د جراثیمو جوړ کو او بیا چوټي شو. دی یو 2 هفتو له چوټۍ باندې لاړو. دی چې واپس راغی نو داسې عجیبه کار وشو چې مونږ کو چرې راغلی وي نو اول به مو ټول لوښي انځل چې بیا به دوباره تجربې کوو. اخو ساینسدانانو ډېر لوی سوچ و. هغه اول هغه شته سامان چې هغه چې وکتو نو چې کم ځای کې په دوربین په مایکروسکوپ وکته چې کم ځای کې هغه په پوندي شوی وه په هغې سلایډ باندې هلته کې جراثیم نه و او چې کم ځای په پوندي نه وه هلته جراثیم و. د سره سوچ پیدا شو چې جوړ دی په پوندې کې څه داسې مواد دی چې هغه دا جراثیم ختموي او هغې وجه دا وه چې په پوندې ته یو خپل نوم وی پنسیلیم کریسوجینیم، دا د دې نوم دی. نو د دغې وجې نه بیا دا پنسلین ایجاد شو. دته پته ولګېده چې په دې کې داسې خصوصیات دي. بیا هغه نورې تجربې کولې، دا یې لږ کشید کړه، خو چې کشید کړه او یو 2 مریضانو له یې ورکړه د یې مری خرابې وې، په هغوی څه خاص اثر ونه کړو. دی لوکوټي مایوسه شو، خو ده دا ټول تحقیق چې دا ولیکو او یو آرټیکل په شکل او یو میډیکل میګزین له ولیږو. میډیکل میګزین کې پرنټ شو خو هغې له بیا هم چا داسې توجه ورنه کړه. د هغې نه 10 کاله پس دغه واقعه د 1928 ده. 10 کاله پس په 1938 کې د آکسفورډ یونیورسټۍ یو 2 ساینسدانانو په داسې میډیسن باندې تجربې کولې چې کم ابتدایي شوي دي خو ایډوانس شکل یې نه دی راغلی. نو هغې آکسفورډ ډاکټرانو نومونه آرنسټ چین او هاورډ فلورې، دا 2 کسانو. دوی په 1938 کې چې د د آرټیکل وکتو نو د سره یې رابطه وکړه او د ده نه یې په پوندي راوغوښته. دوی باندې تجربې وکړې او دوی هغه په ډېر ایډوانس طریقې سره کشید کړه پاوډر فارم کې او د 1000 ګنا طاقت والا پاوډر یې ترې جوړ کړه او چې یو څو مریضانو ته د انجکشن په شکل کې ولګول، د هغې ډېر حیرت انګیز دریافت نتیجه راله او دوی ډېر خوشحاله شو. او په دویم جنګ عظیم کې د ټولو نه سیوا د فوجیانو ژوند بچ کولو دوایي چې وه پنسلین و. بیا هغه په انډسټریل سطح باندې د هغې دغه وشو، پروډکشن وشو او دنیا ته یو نوی پروډکټ میلاو شو، یو نوی ایجاد میلاو شو چې د کروڑونو خلکو ژوند بچ کوي. اوس هم تاسو وګورئ په انټي بایوټیک چې دی دا د ژوند بچو لایف سیوینګ ډرګس کې شاملیږي. دا په 1881 کې پیدا شوی و، په 1881 کې. دا په پښتو کې په دې ویم چې ځینې دوستان د افغانستان یا د داسې علاقو چې هغوی وایي چې موږ ته د پښتو په تاریخونو کې وایي. په 1928 کې دا تجربه اولنۍ شوې وه خو دومره نه وه کامیابه شوې. په 1938 کې بیا دا ډېره کامیابه شوه او په دویم جنګ عظیم کې ډېر په غټ مقدار کې استعمال شوه او د لکونو کروڑونو فوجیانو ژوند یې بچ کړی. په دې ایجاد باندې بیا الکساندر فلیمنګ ته په 1944 کې په 1944 کې د طب نوبل انعام ملاو شو، ځکه چې دا یو انقلاب او د قیامته پورې به د ده نوم یادیږي چې الکساندر فلیمنګ پنسلین ایجاد کړي کم چې د انسانیت خدمت کړی او د کروڑونو خلک ژوند بچ کړي. امید لرم ستاسو به دا تاریخ خوښ شوي. کوم خوښ شو نو کمنټ پې لازماً کوئ، دوستانو سره شیر کوئ او لایک ولا ورکوئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.